أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة نحل دیتا سورة نحل وی او د دې تایید په آتش پیتم آیت کې راغلی دی چې التهم د نحل ذکر راغلی دی و اوحى ربک الى النحل. نو د دې وجې نه دې صورت ته سوره نحل وی. دور منصور کی روایت دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چیز جماعت تلاڑ ما نبی علیہ السلام علتا د سورہ نحل تلاوت کو ندائهم وجہ تسمیہ شو د سورتو او جدید دویم نم دے نعم زکا جی د نعمتونو ذکر دے پکی زکا ورد دغا نم حغا ویلے دے. تبیان القرآن ابن فاغے کی دے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آغدا روایت دے اللہ او ابن سیرین رحمہ اللہ فرمائی چچا دا صورت په خوب کې ولیدو درب الله جل شانه د حلالي روزي ورکي حلال روزي به ول ورکي د حرام روزي نه الله دې بچ کړي. او بل قول بغدا دے روایت کې راځي کشف البیان کې کشف البیان کے روایت دے جچا دی تلاوت کو بدی با نظام بوگ و عملی بوگو چی اللہ دل کم نعمتونه په دنیا کې ورکړي دي په قیامت کې به د سره د دې حساب نه کوي. او بروز منګه د آیاتونو تذکرہ کړي وا لنسألنهم اجمعین خامها تبوس بوگی د دې ټولونه دغه اندي سوره غاشیہ سورہ تکاثر دغه آیاتونه موږ راړولیو. دا د دې صورت یو خصوصیت ده چې د دې تلاوت کې او په دې باندې ځان عملي کوږي نو الله جل شانه با چې کم نعمتونه ته ورکړي په دنیا کې د سر او په آخرت کې دې حساب نه کیږي. دا صورت د مصحف په اعتبار سره 14 ده د نزول په اعتبار سره 70 یعنی او یایم ده. او مخکې د سوره نوح نه نازل شوه ده پس د سوره کهف نه پدې کې 128 آیاتونه دي 14 پکې روغوګانی دي 1841 پکې کلمات دي حروف پکې 6707 دي زبرونه پکې 2705 دي زیرونه پکې 2151 دي. نو دغه شان دی دا صورت کې نور هم سیزونه هغه ذکر دي. دا صرف د سورې نحل هغه فضیلت شو چې دې ته دومره غورواله او فضیلت حاصل لې. وز د دې صورت هغه خلاصہ مخ کی صورت کی زکا چې کله یو سړی خبره کوي
او د بلې خبرې سره ربط جوړ نه وي. یو سړی مجلس کې ناست دی، مجلس په یو خبره قایم شوی دی او دا بله تذکره کوي، کله یو ځای له ځي او کله بل ځای له ځي. نو موږ پښتانه وایو هلکه وایي څه اودي بودې، څه یو غر او بل غر جنګې. نو د الله داسې کتاب دی په دې کې به پیوستوالی او یو والی وي د یو بل سره مخکې وروسته. د دې وجې نه دې صورت د مخکې صورت سره ربط دی. مخکې کې د عذاب د سابقینو ذکر و چې په مخکینو خلکو باندې عذاب راغلی و، نو په دې صورت کې عذاب د موجوده هم ذکر کیږي. آیت نمبر 1 کې اتا دوی الګه عذاب بکره بس الله وی عذاب دار راغی. یا مخکې صورت کې پیدائش د ابوالجن او ابوالانس وکو، د جن داغو پیدائش د اور نه کړه او د ابوالانس چې د انسان پیدائش د آدم علیه السلام د خاورې نه کړه. نو په دې صورت کې د عامو انسانانو هغه پیدائش ذکر کوي. مخکې د الله خپل قدرتونه بیان کړل، نو اوس دې صورت کې عاجزي د انسانانو بیانوي چې د الله قدرتونه دا ډېر لوی شان او لوی دي او انسان یو عاجزه بے وسه سیز دی. بل وجہ سورہ ابراہیم کی ترغیب و تبلیغ دا، سورہ حجر کی نمونو دا عذابونو. نو بدی صورت کی اصل مسئلہ چې باغی د ترغیب دی او ترهیب ورکول شي، هم ور د ترغیب ورکي چې څوک نه مني هغه د ير ورکي. مخکې ویلو ادخلوها بسلام آمنین، داخل چې تاسو په سلامتیا سره. نو بدی صورت کی ترقی دا او زیاتواله باغی باندې دی. سلام علیکم دا صورت کی ذکر کئی چې په دې باندې زیاتواله راولي او ترقی پر راځي. الذين تتوفاهم الملائکه الطیبین یقولون سلام علیکم، وایو ملائک سلامونه دی په تاسو باندې، ادخلوا الجنه ورننوځئ جنت ته، بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو کول. نو دا بی ترقی راغلا او ترقی بی ذکر شوا. مخی کی پیدائش د انسان ذکر و ندی صورت کی انقلاب د انسان ذکر گئی. مخی ویلو انی انا الغفور الرحیم، آیت نمبر 50 کی جزا غفور الرحیم یما. ندی صورت کی نمونہ دا اللہ پاک د بخشش ذکر گئی. مخی مسئلہ توحید او انجام د منکرین ذکر کو، نو دی صورت کی اثبات د توحید ذکر کوي. مخکې صورت کی د زړه تنګواله او د جناب کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړو. نو دی صورت کی تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور گئی. لسم وجدا د مخکې دا چا بیان وکړو چې هغوی ګڼ الها نیولیو آیت نمبر 94 کې. نو بدی کې وای انه لا اله الا انا فتقون، پس سوا د یو الہ نه نور څوک حاجت روا او مشکل کشا دا نشته، بلکې یو الہ دی. مخکې کې حالات د موحدین او د منکرین ذکر کړل. نو دی صورت آیت نمبر 36 کې وخلاصه ذکر کی. وز دا صورت د مخکې صورت نه پسو خبر ممتاز دی. پدې کې اثبات د توحید او دلائل ممتنعه، یعنی مختلف قسم دلائل به ذکر کړي. صورت ممتاز ده په منافع د انعام باندې چې د حیواناتو نه خلق قسمه قسم هغه ساخلی پیدي او دادی اخلي. دا صورت ممتاز ده په بیان د بعض فواید د دریاب چې په دې صورت کې کمی پیدي د دریاب ذکر شوی دی. آیت نمبر 11 نه 14 پورې هغه بل صورت کې نشتا. دا صورت په دې باندې غوړه دی او ممتاز دی چې په دې کې د رسم جاهل هغه تردید دی چې د خلکو بخپل ژوندۍ لونه هغه خولي. یا دا صورت په دې غوړه دی چې بیان د حکم د الله دی مچي تا. یا صورت ممتاز دی په بیان د فواید د غبین باندې. نو دا د صورت غورواله او ممتازواله په دینو په بل صورت باندې.
دعوه د صورت اثبات التوحید ثابت ول توحید پاغه دلایل ممتنعه باندې خلاصه د صورت دا صورت شپږ بابونه ده اول باب آیت نمبر 1 نواله د 22مه پورې پدې کې بدلایل عقلیه ثابته په اثبات د توحید باندې دویم باب د 23 نه در 35 پورې ده پدې کې به زواجر ذکر کړي یعنی هغه خلقو ته زجر او زورن ورګي کم خلک چې مسله نه مني نه مسلې نه انکار کوي بایکاټ دي کوي او بشارت په ورګي کم خلقو چې مسله د توحید د الله یواله ومنو او د الله یواله تسلیم کو خپل عقیده کرکړه هغه خلقو ته وزیری ورکی دریم باب د 36 نه د 47 پورې پدې کې دلیل وحشی او دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء وحی به ذکر کی او بیا به دلیل نقلی اجماعی د انبیاء او ذکر کې په اثبات د توحید باندې 47 نه تر 65 پورې پدې کې بدلایل ذکر کوي چې د ټول مخلوق دا چاته عاجز دي الله ته ټول په ټول مخلوق عاجز دی دا کمزور دی او الله ذات دا زورور دی نو پدې کې به دغه خبره ذکر کړي تر 73 پورې پدې کې دا خبره ذکر کړي یعنی دا ټول نعمتونه د الله د طرف نه دي د 46 پورې به دا خبره ذکر کړي آیاتونو کې چې دا څومره نعمتونه په تا باندې شوي دي او راضي او درکول کېږي دا ټول د الله د طرف نه دي شپږم باب کې به بیا د 84 نه تر اخره پورې تسلی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور کوي او تخویف زورنی به ور کوي او احوال د مشرکانو په قیامت کې چې دا به د یو بل دشمنانی او مثالونه به ذکر کې د عمل د مشرکینو او بیا به ترغیب قران ته ورکی او رد د شرک پیلی بوکی نو دا د صورت خلاصه و چې صورت کې شپږ بابونه دي چا تو تقسیم کړي دي چا سو تقسیم کړي دي الله اتامر الله فلا تستعجلوا راور رسیدو حکم د الله تعالی نو تلوار باندې مکوي نو بدی کې علما ډېر معنی کړي دي اول معنا اتا امر الله اتا دا ماضی دا راغ حکم د الله تعالی د حکم د مراد سره یاتی مراد قران او توحید دی یعنی حکم راغ د الله تعالی توحید راغ د الله تعالی فلا تستعجلوا بیا به دې فلا تستعجلوا سمان شي تلوار باندې مکوئ اے مطلب داره چې انکار دې مکوئ په قران او په توحید د الله کې سوچ وکئ سمدستي انکار مخ مگر زوی مختی ماړوي بعضی سړی ته مسله رسیدلی نه بس هغه دا غزنه چې باسي نه منم نه لکه سنه مني هغه یو خزي خاون مړو زموږ شیخ صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي بخاری درس کې موږ ته واقع وي موږ نازوي بس دا خزي هر ما خام مدا چې باسي جمال بخاون کرم پرم راکو هر موسن بدا چې بس سړی اورز راغون شو لوړی راغزوي بیخ پیوزوي دا تاسو شرم الله غزار موسن دا چې باسي هغه تاسو ته پوس کوی کنه کاسي ماتو وای وزم جار موسن به زما خاون راتلو ګرم پرم کباب په راغستیو ناغې دا نو مسله خپل خدای بیخ باسي موږ به شک کیا چودي چې دا دې سو نو باز سړی باز چې باسي لکه نه منم سنه منی لاول خبره زګه ځان مسله پوهه بیا رسته انکارونه کوي الله وای اتا امر الله راغله د حکم د الله تعالی قران راغله توحید راغله د انکار د مګو پتا دی سره سوچ بګي وکا فکر بګي وکا دا خود دې سره ولګي او دو معنی نور دي اتا قیامت راغه اے مخ کی ویلو چې مت الساعه قیامت بکلی اقتربت الساعه وانشق القمر کله چې آیت نازل شوې قیامت نږدې دی دوی قیامت کله دی الله اتا بس راغه امر الله دا حکم د الله دی قیامت راغه زګه دوی خو قیامت غوښتو او دوی مدد غوښتو الکه پیغمبر ته وی الله بس تا کړه مدد کوي الله پاک وی اتا بس راغه وستا مدد بکله کېږي ستا سره نصرت کله کېږي الله پاک وی اتا راغه
اتای دا ذکر کړی د ماضی مطلب دا دی چې مثلا یو سړی د دې مقصد دا دی یو سړی ماسپخین ډوډۍ خوړې د دې انکار کولی شي لکه ما نه خوړلې دا خو یقیني خبره ده چې د ماسپخین ډوډۍ خوړې ده نو دغه شانتي دا خبره یقیني چې قیامت هغه سره راتلو واله دی ځکه یې ماضي راوړې ده فلا تستعجلوا نو تلوار باندې مه کوئ یا قیامت تی مراد شو یا تی عذاب مراد شو که عذاب تی مراد شي د دینه مکی والا مراد دی چې دوی د الله عذاب بکلی بس چې الله پی عذاب راوستو قحط سالی پی راوستا دومره قحط سالی پی راغلا تاریخ کتابونو لیکلی دي چې یو کس به غټو بولته کېناستو بل به شاته ولاړو چې دی به کله فارغېږي کله به چې هغه فارغ شو دی به راغې په هغې باندې به یې شروع وکړه ځکه دوی ملنډې کولې استهزاګانې کولې الله وی زما عذاب وسکئ نو قحط به راوست چې دوی بیا د قحط په ځای باندې د یو بل د غټو بولو هغه خوراکونه شروع کړي یا تی مراد دا دی چې کله پې عذاب راغی نو په بدر کې دغه اویا کسان یې د څه کړل مردار کړل او یا یې قیدیان کړل دغه مراد دی یا امر نه مراد دا دی تفسیر قرطبي ذکر کوي چې کله دوی په دې شرک باندې کلک ول الله وی بس د دې خلکو باندې عذاب راغی تلوار مکړه نو دا درې څلور معنی به کې مفسرینو ذکر کړي دي اتا امر الله راضبا یا د امر نه مراد څه شو توحید شو یا تی قرآن شو یا تی قیامت شو چې راضی به دا قیامت د قیامت نه مراد عذاب دی یا عبید الله سندی رحمه الله ذکر کړی دی چې دینه مراد هغه فتح د اسلام ده چې فتح د اسلام برازي تاسو تلوار مکوئ دادی مکوئ سبحانه وزدل عقیده ذکر کوي پاک دی الله تعالی وتعالى وجد عما دا غسنا یشرکون چې دوی سره شریک جوړوي څه مطلب دا دی کله کله یو سړی دمکور کې یو سړی خبره وکړي بیا د خپل خبرې نه تختی الله خدا سے زورور او ذات ته چې خپل خبره کړي ده بس هغه بیا شوی ده د هغې دپاره څوک د باطل د تردید څوک نشته په دنیا کې نه و او نه به او نه به راشي ينزل الملائکة بالروح من امره نازلوي الله تعالی ملائک بالروح بروح سره من امره د وجه د حکم د خپلنا مخکې دا یو اتا امر الله یا د دین مراد قیامت ته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ماو قیامت داسې دا دوه ګوتې یو ځای ونې دا مسواکۍ ګوته او دا بله چې ماو قیامت داسې نو مفسرین ذکر کوي په دې کې دوه خبرې چې یو خو په دې دوو ګوتو کې دې ته اشاره ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته در قیامته پورې بل پیغمبر راتلو والا نشته په دې کې د پیغمبر هغه رسالت ته اشاره شوه چې بل پیغمبر راتلو والا نشته او د امت په دې باندې اتفاق دی چې او دا آخري پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام تر قیامت پورې بل پیغمبر ناراضي او دا به د هغه امتی او بس قیامت به دې امت باندې سکیږي هغه قائميږي او بس بیا به خلق هر څه ختميږي یا دویمه معنی دا نبی علیه چې ماو قیامت داسې نو علماو ذکر کړي چې د آدم علیه السلام نه والا تر نبی علیه السلام پورې دا دومره زمانه دا تیر شي ده بلکې نبی علیہ السلام چې کله راغی ته دې ګوتې نه لپاسه چې دا څومره ځای دی وایي دومره وخت قیامت ته باقي دی پیغمبر علیه السلام وایي چې زه راغلم نو د دې نه باقي وخت دومره دی نو دا دومره وخت دا قیامت دی نو بیا مفسرینو د دې لپاره احوال ذکر کړي بعضې وایي چې یو صدي ده نو یو صدي خو تېره شوه قیامت رانغی بعضې وایي د دې نه یوه نیمه صدي مراد ده نو دا کومه صدي چې روانه ده نو په دې کې موږ تاسو وګورو بس کمې وړې نښې د قیامت دي هغه ټولې ظاهري شوي دي خو بس یو څو نه لس نښې دي چې هغه به څه کېږي هغه به ښکاره کېږي بس دا د قیامت غټ امام مهدي عیسی علیه السلام دجال جوج ماجوج دا ټولې نښې به څه کېږي ظاهرېږي اوس پکې نور هم پکولات راوتو ګډوډې شروع کړه بله پکې د جمعې په بیان کوي چې بس عیسی علیه السلام امام مهدي او دا پکې نشته ما یې دله اوس کم جواب ورکړي الله يعمل توفيق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار